अस्सलाम वालेकुम मलगोरो द पाकिस्तान हुकूमत डोनाल्ड ट्रम्प द 2026 अमन एवार्ड द पारा नोबल अमन एवार्ड द पारा नामजद करे दे द पाकिस्तान हुकूमत वही रूरा चे ट्रम्प दे द 2026 नोबल अमन एवार्ड वर करे शी जका ट्रम्प द अमन द पारा डेर कोशिशों कड़ी पे दुनिया की और ट्रम्प चे कम दे द अमन साड़े दे यो तरफ लग ट्रम्प तासो गो रही ईरान ता ईरान माने द हमलो धमकी वर कई जब पता सो हमला कोमा और बल तरफ ता जमुंग मुस्लिम लीग नून हुकूमत वही چې دا د امن سړی دی او د امن چې کم ایوارड دی نوبل ایوارड د 2024 هغه ټرمپ لا ورکړي بل عمدي حکومت د مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په دوري حکومت کې د ټرمپ پسې کمی خبرې کړي چې دا خو بدمعاش دی او دا خو لوټیرا دی او دا خو ځان لګونډه دی هغه ټول ټویټرز موجود دي د پاکستان عوام هغه شیر کوي او دغه پاکستان حکومت مسلم لیگ نون پټرول کوي خو ډیټیل سره په خبره کوي چې د پاکستان حکومت وایي چې ټرمپ لا د امن ایوارड ورکړل شي خو بل طرف ته کتا سو ګوري د ایران او اسرائیل مسله روانه ده خو په دغه وخت کې پاکستان حکومت داسې خبره کول چې د ایران او د اسرائیل په دې نازک وخت کې د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې ټرمپ له د نوبل امن ایوارड ورکړل شي نو آیا دا فیصله ټیک ده کنه یو طرف له ګوره ایران او د اسرائیل کې مسله روانه ده چې مین مسله د امریکا هم ده خو د پاکستان حکومت وایي چې ټرمپ له د امن ایوارड ورکړل شي نو آیا دا فیصله ټیک ده کنه تاسو په کمنټ وکړئ خو بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب شهباز شریف سره ملاقات کړی دی په دې ملاقات کې څه خبرې شوې دي اځه سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ پرون د امریکا سیکریټري اف سټیټ شهباز شریف ته کال کړو په شهباز شریف سره هغه په کال خبرې شوې دي چې هغه نه پس بیا حکومت پاکستان او د حکومت پاکستان تر طرف یو پریس ریلیز جاری کړل شو او دا فیصله وکړه چې 2024 نوبل امن ایوارड دی ټرمپ ته ورکړل شي چې ټرمپ حواله سره الریډي ټرمپ هم غواړي ټرمپ هم د دې خواهش اظهار کړی دی چې مال د 2026 نوبل امن ایوارड راکړل شي او زه د حقدار یم ځکه وایي ټرمپ د پاکستان حکومت هم وایي چې ټرمپ د امن د پر ډیر کوششونه کړي دي پاکستان ویلي دی چې د پاکستان او انډیا جنگ هم د ټرمپ په ټرمپ او درول دي او د پاکستان او انډیا جنگ باندې کې ټرمپ ډیر اهم کردار ادا کړی و نو ذکر ټرمپ ته نوبل چې دا کم ایوارड د ورکړل شي د امن دا ایوارड بل عمدي حکومت د عمران خان په دور حکومت کې ټرمپ ته بدمعاش ویلې دي پاگل ورته ویلې دي ډیکټیټري ولا ویلې دي د دنیا د امن خرابول ولا انسان ورله ویلې دي او اوس هم دا حکومت چې کم دی لکه شهباز شریف پور پسې ټویټس کول رانا سن اولاد ټرمپ خلاف ټویټ کړی دي احسان اقبال کړی دي مریم نواز کړی دي بلاول بوټو کړی دي او د ټویټس کم دي اوس هم لا موجود دي چونکه د اوس د ډیلیټ کولو کوشش کوي خو د پاکستان عوام د سکرین شاټ ویخ کړي او بار شیر کوي چې مخکې تاسو لدا سړی د امن نخ کړی د اوس د امن خکاری نو ډیر غټ تنقید په دې حکومت باندې یو ځل بیا په دې خبر روان دی بل د مولانا فضل الرحمن صاحب او شهباز شریف ملاقات شوې ده چې په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي اخو میډیا ته نه وروتي خو ماهرین دی حواله سره وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب سره شهباز شریف ځکه ملاقات کړی دی چې ټرمپ حواله سره مولانا فضل الرحمن صاحب خپل اعتماد کوي چې ټرمپ ته د نوبل امن ایوارड ورکړل شي نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو دی حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ